اما بعد قابل احترام علماء کرام نن زمونږ استاسو دغه دلته راجمع کېدل او دا اجتماع په دې حواله باندې ده چې د حکومت وقت د طرف نه د جماعتونو د امامانو د تنخواګانو مسله دا لګیا د گردش کوي او په هغه حواله باندې زمونږ الحمدلله د اکابرو علماء کرامو سرپرستی مونږ ته حاصله ده که د مدارسو په حواله باندې نو وفاق المدارس العربیه زمونږ د دینی مدارسو بورډ دی د پاکستان په سطح باندې لوی او ستر علماء کرام چې علمي لحاظ سره سره د هغې په دغې حالاتو باندې هم یو ډېر لوی جوور نظر دی نو د وفاق المدارس العربیه د هغې فیصله دا تقریبا د دغې ملک د لویو علمي شخصیاتو یو متفقه فیصله ګڼلی کېږي ځکه چې څومره اکابر علماء کرام دي څومره شیوخ دي څومره مفتیان دي هغې دغه خلک زمونږ مشران کړي دي نو د وفاق المدارس العربیه د طرف نه هم هغې باندې دغه حکم مونږ ته راغی چې تاسو دغه تنخواګانې چې کوم دی دا به نه اخلئ دا به مسترد کوئ دغه رنګې په سیاسي میدان کې زمونږ د علماء حق او د دیوبند د علماو چې کوم جماعت دی جمعیت علماء اسلام نو د هغې پالیسي هم دا ده چې تاسو دغه د صوبایي حکومت د طرف نه کومې تنخواګانې راځي دا به مسترد کوئ د هغې وجه دا ده چې زمونږ ډېر علماء کرام دا په سرکاري ادارو کې لګیا دي هغه خپل خدمات سرته رسوي که هغه تعلیمي ادارې دي هغې کې قاري پوسټ باندې قاریان صاحبان شته دی اے ټي باندې چې کوم دی نو د عربۍ استادان شته ټي ټي د اسلامیاتو استادان شته هغه د عربۍ استادان هغه د اسلامیاتو استادان هغه د تجوید استادان دا ټول سرکاري تنخواګانې چې کوم دی اخلي دغه شانتې زمونږ په آرمي کې د خطیب او د نایب خطیب پوسټونه شته دی ځای په ځای هغې باندې مستند علما لګیا دي خدمات کوي د اوقافو محکمه زمونږ شته دی اوقافو سره جماعتونه شته دی هغې کې امامان لګیا دي کار کوي د جمعیت علما پالیسي د هغې په حواله باندې یا د وفاق المدارس العربیه پالیسي د هغې په حواله باندې دا نه ده چې دا علما دي په دغې سرکاري مدونو کې خدمات نه کوي او دا تنخواګانې دي نه اخلي خو هغې ته د هغه ادارې سرکاري سطح باندې او د عزت په سطح باندې هغې ته هغه پوسټ ملو شوی دی او هغه پوسټ چې کوم دی نو دا شته دی سرکاري پوسټ دپاره دا خبرې چې کوم ځای کې یو نوی تعمیر وشي مثلا سکول جوړ شي اسپتال جوړ شي بله د یو سرکاري محکمې چې کوم دی نو د هغې څه بلډینګ تیار شي نو هغې ته حکومت وقت یا د هغې ادارې مشران تر هغې پورې اهل کار را لېږلی نه شي چې تر څو پورې فاینانس محکمه د سیټونو سینکشن ورنه کړي مثلا مونږ د هغې دپاره د تخبې د دغې تحصیل د دې جومات مثال پیش کړو چې دا اکرم خان دوراني صاحب وکړ او بیا د ایم ایم اے په حکومت کې چې دلته کې زمونږ جبل صاحب ایم پی اے و امانت شاه مولوي صاحب و حافظ اختر علي صاحب منسټر و نعیمه ایم پی اے وه او شجاع الملک صاحب ایم این اے او قاسم مولوي صاحب ایم این اے دا ټول اکثریت سیټونه دا مونږ ګټلي او امان الله حقانی صاحب د اوقافو منسټر په هغه ټایم کې یو ملګري دپاره هغې کې مونږ منډه ترړو واله او قاسم مولوي صاحب شجاع الملک صاحب امانت شاه مولوي صاحب چې دا څومره ممبران تر نعیمې پورې پاس شوي د هغې نه ما لیکل په درخواست باندې واخیستل چې دلته کې دا کس په دې کې چې کوم دی امام شي د تحصیل په دې جومات کې تر ننه پورې هغه ټایم کې هم او تر ننه پورې د فاینانس محکمې چې کوم دی نو د هغې سیټ سینکشن ورنه کړه د امام پوسټ یې ورنه کړه چې د امام پوسټ یې ورنه کړه نو هلته کې سرکاري امام نشته دی دغه شانتې په دې اسپتال کې چې کوم دی جومات جوړ شي او هغه ټایم کې به دا خبره چلیدم چې شیر افغان خان پکې اسفندیار مولوي صاحب هم کړی دی یا هغه له کار کوي هېڅ هم نشته هلته سیټ نشته دی فاینانس محکمې سینکشن د سیټ چې کوم دی نه دی ورکړی نو ته پرې راولې څنګه په دې وجه باندې د جوماتونو د امامانو پوسټونه نشته د سره
دا نشته دی چې ګینیره مثلا په تغبیه کې 50 امامان دي او فاینانس محکمې 50 سیټونه ورکړل یا په 5 سکیل کې یا په 10 سکیل کې یا په 12 سکیل کې د هغې دپاره سکیل مقرر شي او دارنګې هغه په حقیقت کې سرکاري نوکر چې کوم دی ولګي نو دغه د عزت په انداز کې د هغې نوکرۍ نشته که یو ځل د دغې عزت په انداز کې دا نوکرۍ نو بیا دغه نوکرۍ د قیام پاکستان نه راواله تر اوسه پورې په دې ټولو محکمو کې روانې دي یو عالم په هغې باندې رد نه کوي نه فی وفاق المدارس والا رد کوي نه فی جمعیت علما چې کوم دی صاحب رد کوي رد په دې وجه باندې دی چې هغې دا علما کرام بدنامول غواړي یو خدا ده چې لکه د دې حکومت مۍ کې به نګران حکومت راشي د ده زیات نه زیات د دې میاشتې نه علاوه 3 میاشتې ټایم پاتې دی په دې 2 میاشتې کې به دوی اعداد او شمار او دغه څیزونه برابر کړي او بیا به یو میاشت نیمه دوی عامه تنخواه چې کوم دی نو یو 10,000 روپۍ تنخواه چې کوم دی صاحب دا ورته ورکړي اول خو چې سرکاري سیټ د هغې سینکشن وشي نو سټارټ تنخواه چې کوم دی د کلاس 4 هم د 15,000 نه بره ده نو 10,000 تنخواه خو پکې چې کوم دی شته دی نو یو میاشت به دغه تنخواهګانو پسې دا امامانو له دا تنخواهګانې ورکړي او اب هم د ذلت په شکل کې څنګه چې دا اوس دلته کې ځای په ځای باندې دا بېنظیر انکم سپورټ او یو ځل بل ځل د ښځو قطارونه یو دي دغسې به د دې امامانو بېعزتۍ بیا کېږي او هغه څیزونو پسې به چې کوم دی صاحب لګي نو یو طرف ته به د مقتدیانو دا خیال راشي چې د جوماتونو د امامانو له سرکاري تنخواهګانې مقرر شي د هغې د طرف نه چې د امام سره کوم تعاون دی نو بیا به هغه تعاون هم نه کېږي او میاشت نیمه پس به دغه شی چې کوم دی هم ختم شي نو دغه چې ختم شي او که دا ختم نم شي نور حکومتونه برقرار هم وساتي نو دا صرف د دغه امامانو د راګیرولو چې کوم دی صرف یو کوشش دی چې مونږ د دې علماو خولې به څنګه بندو ځکه چې هره محکمه کې تاسو که وګورئ د دنیا مطالبې دي حکومت وایي زموږ سره پڼ نشته هغه مطالبې پوره کوي نه مثلا جومات پسې دلته د بجلی بل راځي هغې پسې د خلکو په چندو باندې خوله وشلېږي د جومات دا د بجلی بل هغې پرې کوي نه د سوی ګیس بل پرې کوي نه بلکې د سوی ګیس میټر چې ته لګیا نو په کمرشل کې دی چې د کور دپاره 3,000 داخله کې د هغې دپاره به 18,000 روپۍ چې کوم دی داخله او دارنګې د کور دپاره چې ستا کوم یونټ اوړي د جومات یونټ چې کوم دی په کمرشل کې دی ته چې د جومات د میټر لګیم نو تا ته به هلته دفتر کې څوک اشنا کړي به درته وایي د چا په نوم باندې و د دې نوم کولو چې کوم دی مقصد دغه چې ته د هغه کمرشل نه چې کوم دی بچ نو دوی د جوماتونو سره دا احسانات نه کوي بل نه پرې کوي بلکې اوس هم د خپل جومات د بجلی بل راوالی 35 روپۍ د ټي وي پیس په پکې لیکلی دا به کې باقاعده لیکلی نو د ټي وي پیس هم په جومات پسې رالیږي 35 روپۍ او د امام چې د چا مطالبه چې کوم دی نشته دی د سره بلکل نو په دې وجه باندې دا یوه NGO ده د هغې NGO پیسې چې کوم دی ورکوي دا صرف د دغې مقصد دپاره چې را روان الیکشن دی او دارنګې علماو پسې دا پراپیګنډۍ چې کوم دی صرف شروع شي ځکه چې امامان خو ټول د یو لیول نه د یو سوچ دی نه د یو فکر دی نه د یوې نظریې دي نه په یو لیډر پسې روان دي نو د دنیا کسان به هغې دغه شانتې راپاسئ ځای په ځای باندې هغې دغه ویناګانې کویم چې به لکه مولانا صاحب هم په اسمبلۍ کې تنخوا دي پلانې ملي پلانې ملي نو خو تاسو ته ما وضاحت وکړه چې مونږ خو د سکول په استاذ باندې رد نه کوو نه په بل خو د عزت په شکل کې څه ورکړی دی نو هغې به ترې هغه خپل مقاصد چې کوم دی صاحب حاصلول غواړي د هغې مقاصدو د حصول سره یو د ټولو نه لوی مقصد چې کوم دی دا دی چې نن واحد د پاکستان مولا دی چې دی آزاد دی دی با اختیاره دی او د ده خوله چې کوم دی دا کولاو یعنې تاسو عرب ملکونو کې به ګرځېدلي یې هلته کې ورله چټ راشي او په هغې کې نیمه ګنټه د حکمران صفت نیمه او 10 منټه د خدای حمد و ثنای او دارنګې 10 منټه چې کوم دی داسې د لحد محد یو څو خبرې وکړي او 10 منټه بیا هغه حکمران ته دعاګانې چې خدای دې زموږ دا حکمران داسې کړي خدای دې داسې کړي مال د هغه امام ما ته یو کس ووایي که تا له دلته څوک د امام دا پوز درکوي دا هغه مای قسم دی ته موږ په سړک ورپسې پټې راوغواړو څه ویلی شو ورپسې ویلی شو ځکه دلته عالم آزاد دی هلته د عالم په خوله باندې مهر لګېدلی که هره خبره کېږي سوال نه پیدا کېږي چې دوبۍ کې یو مولا دا ووایي چې دا ښځه په جنګي کې ولې ګرځي حکومت دې په دې باندې دا غي نشي ویلی نو دلته نن الحمدلله د دین اسلام په هر شکل کې چې دا کوم عظیم خدمت شروع دی که هغه د تبلیغ په شکل کې دی که د تصوف دی که د سیاست په میدان کې دی که د دیني مدارسو په شکل کې دی د هغې اصل وجه دا ده چې د پاکستان علما چې دي دا آزاد دي دا آزاد علما دي دغه ازادي د دې علما دا چې کوم دی هغې سلب کول غواړي په دغه 17,000 روپۍ باندې نو هغه علامه اقبال وایي اطوایر لاهوتی اس رزق سے موتچی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے چې دغه ازادي زما ستا سلب کوي په دې 10,000 روپۍ باندې مونږ څه وکړو بس خبره دا ده چې زما په خیال داسې عالم به چېرته څوک پیدا نه کړي چې هغه به دا مطالبه کړي چې ګینې ما له د حکومت تنخوا مقرر
منګ نن ډاکټران ورته خایو اغي لاسو تسری پټیو تړي تورې پټیو تړي انجینران ورته خایو اغي بوکر تعالونه کوي استادانو چې کوم نه په دویم ورځ باندې سټرایک دي موږ له دارا کوي واحد د علماو دا طبقه د جماعتونو امامان دي چې چرته وسو کیو مولا داسې ثابت نه کی چې هغه برابر چې کله راځي چې سټرایک نور به د جنازې نه کوم ته خاګان لري کوي یا به جمعه نن نه پړاو احتجاج کوي یا به چې کوم دې دا نه کوي یا ترجمه نه کوي په جمعات کې نو واحد دغه یو داسې طبقه ده چې اغي دا مطالبه د حکومت نه چې کوم دې سیب شته دی نه اخر هغه ولې په دې خبرو باندې چې کوم دې سیب مجبور کیږي او بیا د ډمانو لپاره د فنکارانو لپاره 30000 تنخواه مقرر کړه چې هغه موږ 30000 کو دا غیر خدمات دي او د عالم لپاره چې کوم دې 10000 روپۍ چې کوم دې دا څه شوي دا چې کوم دې مقرر دلته به زمونږ اختر علي مولوي صاحب امامي صاحب په دغه راشي چې تا دا خبره کړې ده ته مونږ ترانسپورټ کې دې چترال ته دلته عمران مولوي صاحب راځي دا به بل غو نو دا طریقې چې دي دا هم در سره ټول کوي نو په دې وجه باندې د دغه علماو اوس یو عزت جوړ دی هر ځای کې هغه عالم دی هغه مقتدیان یو ډېر لوی د عزت په نظر باندې ورته ګوري او ډېر صحیح طریقې سره هغه لګي د دین اسلام خدمت په ازادۍ سره کوي که هغه په هر یو شکل کې د دین خدمت دی دغه د دین د خدمت نه د دې علماو د اواز چې کوم دی او بل را روان الیکشن دی ځکه زمونږ د علما کرام چې دي دا یو ډېر لوی نیټورک دی هغې سره د دې خبرې ټول چې کوم دی صاحب نشته دی چې هغه یوه جلسه کوي نو د هغې د دنیا خرچه چې کوم دی صاحب راځي عالم د منبر او د محراب خاوند دی د قوم په قیادت کې اهم کردار ده دی ځکه دی هره جمعه دلته کې ناست دي دی ترجمې ته ناست دي دی جنازه کې چې کوم دی صاحب ولاړي نو قائدانه کردار معاشره کې د ده دی هلته په جنازه کې هم چې کوم دی قائدانه کردار دی دلته په جومات کې هم دی نو که په جومات کې د هغه شل مقتدیان چې کوم دی سیاسي خلک یو د سیاسي پارټو سره وابسته نو 10 کسان هغه غیر سیاسي هغه نیوټرالي هغه اکثر دی مولا صاحب دی خبرې پسې چې کوم دی روان لکه هغه ورځ یو کرنل صاحب دی هغه دلته زمونږ دی حلقه کې دی هغه وی ما داسې اراده نه وه خو وی اوټ مې قاسم مولوي صاحب ته واچو چاته تپوس وکړه په تېر الیکشن کې چې تا اوټ چاته واچوي چې مولوي صاحب ته نو هغه وایي چې د کور نه راوتم زما بوډۍ مور ده وایي د مور راته وایي چې بچیه که هر څه کې خدای یو د متیم شریفین ته واچوي نو اوس د دې خبرو ټول دا خو نه کېږي که نه نو دا خو دغه علما دلته د دې خلکو په ذهن کې کېنوي دغه ذهن سازي دا ټوله دی کوي نو په دې وجه باندې نږدې الیکشن را روان دی د هغې مقصد دا دی چې راشه د علماو کې اختلافات پیدا کړي ځکه چې اوس یو مولا له 2-3 روپۍ ورکوي اول ته دا 10,000 روپۍ میاشت به هغه والي بیا وروسته دا پرېښودله هغې ته چې کوم دی ګران یو مولانا صاحب دا بار بار هم وي چې ما ته دا ویلی شوي چې ته به یوازې پاتې کېږي ته ګوره چې په کومه اندازه علما تا نه به اوري نو دا حقیقت هم دی مونږ تاسو ته دی چې په کوم ورځ لکه دا د اوس اشاعت التوحید والا دي قسم دی که د توحید او د شرک خبره اوس کوي اوس تاسو په فیسبوک ګورئ واحد مولانا صاحب پسې لګي لکه اوس هغه خپله موضوع دې پاتې شوه که نه اوس هغه نه چېږي تاسو واورئ چې د بیګم مایوسي چې کوم ځای کې په مولانا صاحب پسې د هغې یو بل خوشوازه دغه دی یو خوشوازه مقرر دی هغه بار بار په مولانا صاحب پسې لګي د یو طرف ته ورته هغه تصویر لګولی بل طرف ته دا لګوي نو دا شی چې کوم دی دا سټارټ کړ او د دې فیسبوک د وجې دغه بې عزتۍ په هغې باندې چې کوم دی صاحب رواني نو زمونږ او ستاسو انشاءالله تعالی چې تر اوسه پورې زمونږ او ستاسو اکابرو په دې باندې ټایم تېر کړی دی په دغه امامتو کې او په دې انداز باندې څومره اکابر چې زمونږ او ستاسو لاړل هغې د ملنګۍ ژوند تېر کړی دی او ډېر لوی د عزت ژوند دی تېر شوی ډېر ښکلی ژوند دی چې کوم دی تېر شوی دا بل اوس چې د محب الله باباجي صاحب د جنازې له د دنیا راله دا چا خو په علاقه کې هم چا نه پېژني خو دا خو یو د ملنګۍ ژوند و نو نه زمونږ مشرانو دا مطالبې کړي دي نه چې کوم دی مونږ کړي دي دویمه خبره چې کوم دی دا ده چې د حقاني په توګه نن راځي کله چې حضرت مفتی محمود صاحب وزیر اعلی شو نو حضرت مفتی محمود صاحب علماء له دا شی مقرر کو وایي چې یاره څه نه څوک بیا به دې راپورې دا وایي چې دې ونه کړل او دې مدرسو له څه نه څه پڼ مقرر کو حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه هغه منې کړو او هغه اصول هشتګانه د دارالعلوم دیوبند یې ورپسې راواخیستل چې دارالعلوم دیوبند د قیام نه وروسته د دارالعلوم دیوبند د چلولو دپاره هغې د مدارسو دپاره کوم اصول وضع کړل هغه 8 اصول چې یو په هغې کې چې کوم دی اصل دا چې موږ به حکومتي امداد ته لاس نه موږ به نه د هغې مرهونې منت خپل کار کوو بس دا کار به چې کوم دی چلو موږ نو په دې وجه باندې هغه اصول د دارالعلوم دیوبند دي حضرت مولانا عبدالحق صاحب د خطوطو کومه تبادله چې شوې ده هغه اوس هم محفوظ دي پراته هغه شته دی تاسو به د زاهد شاه ډېروي اورېدلي وو چې یاره کېدای شي دغه سیټونه رابار کړم په دغه باندې وچلو نو اوس که په راځي مفتي صاحب مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه منې کړی وایي داسې مه کوه چې او د بوټو په دور کې حضرت مفتی محمود صاحب هم دا خبره منع کړې وه بیا هغه دا کوشش شروع کوو مفتي صاحب وایي چې دې باندې د مدارسو ازادي سلب کېږي
او دارنګه د جماعتونو د امامانو ازادي چې کوم سیب سرتي څنګه چې د سکول استاد دی هغه سویل نشي چې څورته د حکومت د طرف نه ویل کېږي د اسلامیات دوه پاڼې کتاب راغی نو هغه دوه پاڼې به وي او کلس پاڼې راغی غلس پاڼې به وي دا نشي ویل دغه شان په مدرسه د اسلام مدارس یې سرکاري تحویل تراولي یا به تعالی خپل نصاب درکړي چې بس دې پورې وایي دې نه خواته چې کوم دی نشي ویل نو په دې وجه باندې وفاق کې زموږ ډېر لوی اکابر ناسي ډاکټر عبدالرزاق صاحب اسکندر صاحب دی لوی اکابرین او بیا دا د ملک لوی علما واحد دی داسې صدر دی چې متفقې راوست نه هغې باندې الیکشن نه بل څه د هغه دا اواز چې دی دا د ټول پاکستان د علماو د مدارسو اواز دی دا د یو سړي اواز نه دی نو هغه چې یو خبره کوي نه هغه د چا نه مرغوبه کېږي نه بل څه کېږي نو د هغې ادارې دارنګې جمعیت علما ډېر لوی لوی کسان دي په هغې کې داسې نه چې یوازې د مولانا صاحب خبرې نو د دغې اکابرو او د دغې مشرانو په دې اواز باندې زمونږ لبیک دی او مونږ چې کوم دی یکسر دغه مونږ ته چې کوم دغه کېږي د حکومتي رشوت مونږ له په کومه طریقه باندې راکول غواړي او زمونږ د علماو د خولې چې کوم دی بندول او خاموش کول غواړي دغه ته مونږ هرګز چې کوم دی صاحب تیار نه یو نه زمونږ اکابرو سرکاري امداد قبول کړی دی نه قطعا چې کوم دی مونږ دغه امداد قبلو مونږ دا مسترد کوو هغه صورت کې به مونږ قبلو که د عزت په انداز کې چې څنګه د سکول استادان دي او د عزت په انداز کې د هغې یو سیټ دی د هغې یو پوسټ دی د هغې یو سکیل دی د هغې د برتۍ یو طریقې کار دی که دغه ټول چې کوم دی قواعد د هغې پوره کېدی شي نو بیا ټیک ده او که نه داسې نه چې زه به براینام تاله یو میاشت نیمه درکړم بیا د خدای مل شه ته به تپوس د خپلې تنخوا نه چا نه کوې چې تنخوا مې بنده شو چا نه به غواړي هېڅ چا نه چې کوي دا طارق علي صاحب دی وایي ستاسو تنخواګانې نشته او ډسټریک حکومت وله اعزازیه مقرر کړه نو خو یو څو میاشتې ملو شو اوس نشته تپوس چا نه کوي سرکاري تنخوا خو نشته دی نو دغه شانتې خو میاشت به یې درته درکړي چې سرکاري تنخوا نه وي نو سرکاري تنخوا څوک بندولی نه شي او دغې کې به بیا دغه طریقې چې بیا به نه مقتدیان څه کوي تعاون کوي او نه به چې کوم دی دغې نو دغه نن زموږ او ستاسو د ټولو د حقوق فیصله ده داسې خوښه ده انشاءالله